د یتیمانو ماشومانو لپاره داسې یو موقع جوړوي چې دوی لوبې پکې وکړي، دوی په مخونو باندې لږ خندا راشي، دوی سره هم څوک اختر چې کوم دی منو کړي او کم از کم مونږ په ایک سنت کې راشي چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو یتیم په سر باندې چې چا لاس کېږدو نو هغې ثوابونه او همدغسې واړه چې کوم نارمل روټین کې زموږ بچو سره نه یوځای کېږي هغه موږ کوم ځای کې موږ اوس ولاړ یو دا زموږ کور دی. زموږ کور چونکې یو سټیټ اداره ده او زموږ ګورنمنټ چې کوم دی هغه چلی لګیا دي او زموږ ګورنمنټ والا ټول اډمنسټریشن هم دلته موجود دی. دا ماشومانو ته چونکې موږ د سټیټ چلډرن وایو نه د دې والا چې څونه هم اخراجات دي څونه هم د دې کفالت دی هغه چې د ګورنمنټ اوچتۍ لګیا دی. 600 پلس ماشومان چې دي په دې وخت کې چې زموږ کور کې هغې والا کفالت کېږي. علم حاصل کو ته ځوان شوې څه محسوس کړې ته؟ جی چې زه راغلم زما هغه ټایم مونږ 16 ماشومان په سکول کې چې لا جوړه شوه څه ټایم ماشومان لا داخله نه وه شوې چې السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اختر ډیره ښکلې ورځ ده، ډیره مبارکه ورځ ده. اکثر مونږ وګورو پلاران خپل بچي پارک ته بوځي، خپلو خپلوانو کره بوځي، چکر لی بوځي. یقینا دا زمونږ کور یو ډیر غټ کور دی او دا تاسو چې کوم کار کوئ حقیقت کې که وګورئ زمونږ حضور پاک صلی الله علیه وسلم هغې د دې بنیاد ایښی لکه دلته دا پروګرام څنګه اریجمنټ وشو، څنګه دا سیټینګ جوړ شو، د دې ماشومانو په مخونو باندې تاسو خندا ښکلا څنګه راولئ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو ډیره مننه. زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم چې ستاسو دا ښه خبرونه چې کوم دی باقي عوامو ته هم پیش کوئ، د هغې سره به په نورو کسانو په زړه کې هم حوصله پیدا کېږي. دا زه اصغر سورني یم، اډیشنل ډیپټي کمیشنر او موږ سره سوشل اکټیویسټ دی رخشنده سجاد. دا بنیادي طور باندې رخشنده سجاد چې کوم دی رینج کړی دی دا پروګرام پریویس اختر کې هم دوی رینج کړی او داسې مختلفې مواقع باندې دوی د یتیمانو ماشومانو لپاره داسې یو موقع جوړوي چې دوی لوبې پکې وکړي، دوی په مخونو باندې لږ خندا راشي، دوی سره هم څوک اختر چې کوم دی منو کړي او کم از کم مونږ په ایک سنت کې راشي چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو یتیم په سر باندې چې چا لاس کېږدو نو هغې ثوابونو ته کوشش کوو چې مونږ هم څه نه څه حاصل کړو. نو دا ټول کریډیټ خو زیات تر میډم رخشنده ته ځي او مونږ پکې یو ادنا قسم کې تعاون کوو ایز ا ډسټرکټ اډمنسټریشن. مونږ هم دا کوشش وي چې څوک روغ کار کوي چې هغه مونږ اپریشیټ کړو، هغې سره ډسټرکټ اډمنسټریشن تعاون وکړي. نو مونږ د دې سره ایز ا تعاون کوشش روان کړی دی. سر دا راته ووایي زمونږ کور دپاره حکومتي سطح باندې څه هلې ځلې کېږي؟ آیا دلته ظاهره خبر ده ماشومان دي دا خوراک سکاک کوي، عام روټین کې د دیو خوراک سکاک پیزار بیماری تکلیف نور مشکلات دا څنګه تاسو ارینج کوئ؟ تاسو ډېر ښکلې خبره وکړله. په عمومي سطح باندې دوی ته دلته کې خوراک څښاک ایجوکیشن هر څه اویلیبل وي، خو د دوی سره هغه موقع چې دوی سره څوک لوبې وکړي، دوی سره څوک انټرټینمنټ وکړي، د هغې څیزونو لږ ته ضرورت وي. داسې څوک ته افسر راشي، داسې څوک ته سوشل اکټیویسټ راشي چې دوی لږ آوټ اف د باکس لږ دوی ته موقع میلاو شي، دوی یو روټین روان وي، د روټین نه هټ کر دوی ته لږ موقع میلاو شي نو دوی خوشحاله شي. لکه موږ چې خپل ماشومان په عام روټین کور کې نه بهر لږ چېرته بهر هغه ته راوباسو، پارک ته راوباسو، چېرته لوبې ته وباسو، چېرته چکر ورکړو، نو دغه موقع دوی د ماشومانو دپاره چونکې دغه مختلفې فیملیز نه تعلق لري او خپل هر یو ځان ځان ته یوه سټوري وي، نو دغه مونږ ډېر بهر بوځو نو دغه یو ریسک وي. نو مونږ کوشش دغه وي چې دوی ته د دوی په کور کې دلته کې پروګرام وکړو. اوس دلته کې د زیاتره د دوی ارګنایزیشن یتیمان ماشومان راغلي دي
یو د زمون کور خپل ماشومان د سرکاري اداره ده. دویم چې کوم د 120 ماشومان د اس او اس ویلیج دي. د اس او اس ویلیج چې کوم د او د نه علاوه سپیشل چیلډرن هم چې کوم دي راغلي دي او هغه پرایویټ ارګنایزیشن دی او د ګورنمنت ارګنایزیشن دی. دوی ته نارمل سیزونه پروتین کې سرکار ورکوي. شکریہ. میډم دا راته وایي چې دا د غټ اختر ورځ ده. مونږ کور کې اکثر خپلو کې وروڼه خویندې تره زامن ماما زامن دا خپلو کې پروګرامونه کوي باربیکیو پروګرامونه کوي. تاسو دوی ته دا اریجمنټ کړی دی سیټینګ هم کړی دی دا سیزون هم د کم ځای نه مکمل کړي دي. څومره وخت تاسو دا کار کوئ او څومره مزه تاسو له په دې کې ملاویږي چې دا خدمت کوئ دا د یتیمانانو په سر لاس راکاږي؟ ډیره مننه. پهله خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو زمونږ اواز خلکو پورې رسوئ او دې نه علاوه د اصغر سوراني صاحب زه ډیره شکریا ادا کوم چې هغوی موږ سره دې کې مرسته کوي. دې نه علاوه موږ سره میډم سامیه ده د هغوی هم زه ډیره شکریا ادا کوم. تاسو چې کوم سوال وکړو دا ډیر اهم سوال دی. یو خو دا ده چې زه به دا ویل غواړم چې زما بچی چې دی هغه نارمل روټین کې خپل ماماګانو ترونو کریزي او اختر سیلیبریټ کوي خو زمونږ دا بچی چې کوم دی هغه څه نه څه طریقې باندې دی ټول ارڅ نه پاتې وي. نو زمونږ دا مقصد دی تقریبا 9 کالونه زه دا چې کوم ویلفیر دی د دې کار کوم او همدغسې واړه چې کوم نارمل روټین کې زمونږ بچو سره نه یو ځای کېږي هغه مونږ یو ځای کوو. نو انشاءالله فیوچر کې به زموږ همدغسې دې بچو دپاره هلې ځلې وي او کوشش به کوو. زه تاسو دا اپریشیټ کوم چې زه خبر شم چې تاسو دا هر څه اریجمنټ یا کوم تاسو دا جاب کوئ دا اریجمنټ کوئ دا آپ تاسو فری آف کاسټ کوئ. ظاهره خبره د ماشوم چې ورو ورو راغټېږي پلار نه کله د آیسکریم تمه کوي کله د څه تمه کوي کله ټیبلټ غواړي کله موبایل غواړي. تاسو وړوکي اختر کې ډېر ښکلی پروګرام کړی موږ هغه هم لیدلی و. مستقبل کې ستاسو څه ارادې دي چې ماشومانو ته آیا د اختر په موقع ښکلي کپړې ورکول جامې پیزار کپړې سپلای ورکول؟ مستقبل کې نه سر ما تاسو چې موږ 9 کالونه دا کار کوو نو موږ هر اختر چې دی ماشومانو ته کپړې هغوی سره اختر کول هغوی له مختلف تحایف وروړل او بیا د اختر ورځ هغوی سره مناول دا زموږ دغه دی. دې نه علاوه چې دی د دې ماشومانو دلته سالګري وي موږ هغه هم راځو. زما د خپل بچو چې سالګري وي نو زه خپل بچي دلته راولم او دې وړو سره موږ سالګري کوو او انشاءالله مستقبل کې به زموږ همداسې کار خیر کې به خپل حصې اچو او همدې بچو دپاره به کار کوو ځکه چې دا زموږ چې دی راتلونکي نسل دی چې دی باندې موږ څونه ښه کار کوو هغه عمره به زموږ مخکې چې زموږ کوم پاکستان یې به مخکې ځي. میم د زندګۍ د ماشومانو مستقبل جوړول د ټولو نه اهمه حصه هغه ده چې مطلب ماشوم یو ټیک ټاک ایجوکیټډ شي جنۍ ایجوکیټډ شي او دا به سبا خپل کور خپل ژوند خپل جوړوي به په هغې باره کې راسره لږ معلومات شي. بالکل تاسو ډېر ښه سوال وکړو. اولنی بنیادي د ماشوم حق خو چې دی هغه د صحت او تعلیم. نو ګورمنټ دې ته چې دی کوم دا اداره ده چې چېرته موږ نن پروګرام کړی دی هغوی ورته چت ورکړی دی څه نه څه ورته بنیادي چې څونه کېدی شي سهولتونه یې ورته پوره کړي دي خو چې کوم د بچي ایموشنل نیډ دی چې کوم ورته د رشتو نه میلاویږي هغه موږ د پوره کولو کوشش کوو. میم عام روټین کې دا ماشومان چې کله زیاتر یا ځان لشي یا تاسو سره ځان لشي چې لکه تاسو له د مور په نظر ګوري یا د خور په نظر ګوري نو آیا تاسو سره هغه دا شیر کوي چې زما مور چېرته دی یا زما پلار چېرته دی دا کمې بیسې هغه دغه لږ راسره هغه ایموشنل دغه راسره شیر کوي؟ سر داسې ده چې دلته تقریبا 600 نه زیات واړه دي او زه تاسو ته دا ویلی شم چې څونه واړه دي دغه هر ماشوم سټوري ماته پته ده چې هغه بیک ګراونډ څه دی هغه سینګر هغه ځکه چې 9 کالونه زه دلته راځم. هر ځل موږ داسې نه کوو چې زه هر ځل صرف په دې موقع راځم چې اوس یو ایونټ ته زه به راځم زه راشم دې ماشومانو سره پوره ورځ تېره کړم په دې ګراونډ کې دې سره لوبې کوم هماغه لوبو کې ماشوم چې دی ماته خپله سټوري وایي. اصغر صاحب یو معاشرتي طور یو کوېسچن کوم چې زموږ معاشره کې یو بې حسي داسې ده چې د خلکو یو بل سره تعاون رشته ماتول دا ورځ په ورځ زموږ معاشره کې زیاتېږي. یقینا موږ داسې هم لیدلي چې زامنو خپل پلار د کوره شړلی یا داسې ماما وي یا څوک یتیم شي یا څوک یسیر شي هغوی هغه وشړي دغه کوي په دې باندې روشني واچوي چې دا شي زموږ په معاشره کې ډېر زیات پیلاویږي. یقینا تاسو ډېره ښکلې خبره وکړله. زه به دا ووایم چې بنیادي طور باندې موږ په سوسایټي کې د تهذیبي اخلاقي اقدارو کمی دی. که چېرته موږ په خپلو ځانونو کې لږ د صبر ماده اسلامي تعلیمات پیدا کو زیاتر کیسز که چېرته ماشومان یتیمان شي یا څوک راوپاسي یو بل کس وولي
نو دا د هغه جذبات بې دردي ده که نه لکه دوی لږ په درنګې جذباتو باندې څه نه څه یغه کوي صبر کوي نو زه وایم چې دا رنګې حالات به نه راځي یا دوه کیسز وي فار ایگزامپل ښځه خاوند په خپلو منځ کې تعلقات خراب شول که دوی لږ د حوصلې مظاهره کوي څه نه څه په رشتو کې یو بل خیال ساتي نو ماشومان به د دې حالاتو ته نه راځي چا به په ادارو کې اوسېږي نو یقینا سرکار خو د دې شي لپاره مختلف ادارې جوړې کړې دي خو موږ به حیثیت کوم موږ به حیثیت سوسایټي د فرض جوړېږي چې موږ په خپلو ځانونو کې لږ صبر تحمل برداشت پیدا کړو د هغې به دا فایده وي چې په سوسایټي کې به ډېر جرایم ډېر کرایمز چې کوم دی کم شي او سوسایټي کې به د ماشومان د خپلو میندو سره خپلو پلرونو سره چې کوم دی لوبې کولی شي هغې سره به خپل ژوند تېرولی شي نو که لږ هم په سوسایټي کې د اسلامي تعلیمات اخلاقي اقدار په هغه طریقه سره اپنو شي چې په څنګه موږ ته اسلام کې حکم شوی دی نو یقینا چې ډېر زیات چې کوم دی په سوسایټي باندې به فرق راشي تاسو زما شاته د سکرین شاته دا ماشومان کته شي او د هغې دپاره چې دا کوم ارینجمنټ شوی دی دا ماشومان چې دا د ډېرو حقوقو نه دا محروم وي خو هغه کمې دا دیو پوره کوي زه به ووایم چې دا د معاشرې هر هغه فرد چې هغې ته صاحب حیثیت وي چې هغه سره یو 200 روپۍ دومره وي چې هغه زکات ورکولی شي یا د یو بل مرسته کولی شي یو بل سره تعاون کولی شي یقینا دا خلک د هغې حقدار دي او موږ ته بلکې د معاشرې هر فرد ته دا پکار دي چې موږ د بل سره مرسته وکړو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم هغه پیروي وکړو چې کوم هغه د یتیم په سر باندې لاس راکاږلی دی زه به ووایم والسلام اختر مبارکه ورځ ده او یقینا دا چې د دیو په ولو باندې لاسونه ایښي دي د دیو په سر باندې لاس ایښی دی دا د شفقت او د مهربانۍ هغه لاس دی چې دا د دیو حقدار دي دا ما سره چې کوم ولاړ دي دا له مونږ اکثر حکومتي چارواکي مونږ ویو اسسټنټ کمشنر دا د سامی جبین صاحب دیو سره به خبرې کوو د اختر ورځ ده ورونه هم شته خویندې هم شته والدین هم شته خو هغه هر څه پریښي دي او دې یتیمانانو ته ځان رسولی دی السلام علیکم میډم وعلیکم السلام چې تاسو اول خو ډېره ډېره شکریا چې تاسو نن د دې ایونټ ته راغلی او د دې ګلونو والا کوریج هم وکړلو او د دې دا ایونټ چې دی هغې ته نوره هم پذیرایي هم ورکړله او اختر دې مبارک شي ستاسو ټولو ته میډم څه محسوس کوئ دې وړو دپاره چې دا ستاسو طرف ته د دیو سترګې وي د دیو اکثر ضروریات راپېښېږي څه په شکل کې څه صورت کې تاسو هغه حل کولو کوششونه کوئ داسې ده چې دا چې کوم ځای کې مونږ اوس ولاړ یو دا زمونږ کور دی زمونږ کور چونکې یو سټیټ اداره ده او زمونږ ګورنمنټ چې کوم دی هغه چلی لګیا دي او زمونږ ګورنمنټ والا ټول اډمنسټریشن هم دلته موجود دی دا ماشومانو ته چونکې مونږ د سټیټ چلډرن وایو نو د دې والا چې څونه هم اخراجات دي څونه هم د دې کفالت دی هغه چې د ګورنمنټ اوچتۍ لګیا دی 600 پلس ماشومان چې دي په دې وخت کې چې زمونږ کور کې هغې والا کفالت کېږي لګیا دی ډېر ماشومان داسې دي چې هغې یا یو پیرنټ شته دی یا هغه سټریټ چلډرن دي نو اختر په دې موقع باندې هغه خپل کورونو ته لاړ شي خو سل داسې ماشومان دي چې هغې نه خپل کور شته نه مور پلار شته نه رور کور شته نو نن هغه موجود دي او هغې د اختر د خوشحالۍ چې دی هغه څنګه یو نارمل بنده چې دی هغه خپل اختر تېروي نو موږ کوشش نن دا دی چې دې ته موږ هغه اختر والا اکه شانتي هي سچویشن جوړ کړو هغې ته مواقع ورکړو چې اختر والا فیلینګز دي هغه شان واخلي او خوشحالۍ چې دي هغه دې سره شیر کړو د دې نه علاوه اس او اس والا څه ماشومان دي هم دلته راغلي دي او پی ډبلیو ډي چې کوم سپیشل پرسنز موږ ته ورته وایو هغه هم دلته موجود دي میډم یو معاشرتي یو کوشچن کومه داسې زیاتره چې کومې زمونږ په معاشره کې نن سبا زر زمین چې کوم د خلکو په جایداد مسلې وي دشمنۍ وي یا بم بلاسټینګ کې یا خوږ شي یا بل څه واقعیات وشي زیاتره مشران لاړ شي او واړه داسې محرومه پاتې شي دې باندې لږ روشني واچوي چې زمونږ په دې معاشره کې په دې خلکو کې پوهه راشي د علم روشني پیلو شي تاسو ډېره ښکلې خبره وکړله دا یتیمان چې نن موږ کوم دلته ګورو لګیا یو کم سره چې نن موږ اختر تېرو لګیا یو د دې هر چا به خپله خپله سټوري وي د دې پیرنټس نن نشته دي نو څه وجه نه نشته دي هغه چې تاسو دې سره خبره وکړئ نو تاسو ته به خپله اندازه کېږي چې زموږ معاشره چې ده څونه هغه امپیشنس او دې طرف ته روانه ده چونکې قتل و غارت شو یا د جرایم دونه زیات شولو چې څوک چې دی هغه د کس ویشتلو یا د خاندان چې کوم سرپرست دی هغې ویشتلو کې سیکنډز هم نه اخلي نو زما د ټولو ته دغه خواست دی چې صبر او تحمل چې دی هغه لږ په خپل په اټیټیوډس کې راولو نو ډېر څیزونه به چې دي هغه مونږ کنټرول کړو چونکې داسې ماشومان دي چې چا والا چې په ټیرریزم چې دی هغې کې هم پیرنټس چې کوم دي
هغه وفات شوي دي، شهیدان شوي دي. داسې روډ اکسیډنټس کې ډېر شوي دي. ډېر کسان داسې دي چې هغه اډکټس دي، هغې د وجه نه سټیټ چې دی هغې وله کفالت ذمهداري اخیستې ده. نو دا ټول معاشرې هغه یو بد رخ دی، یو داسې رخ دی چې کم موجود خو دي، خو د دې وله مونږ هغه شانتې روکتھام نه کوو لګیا یو چې څونه پکار ده. نو کوشش به مونږ دا وي، حکومت هم کوي لګیا د اقدامات، مونږ هم پراپر په دې کې چې د خپل کارونه خپل مرستې کوو لګیا یو. نو دغه وش کوو به چې انشاءالله کمنګ ایئرز کې څه کاله هم چې ولګي، خو چې دا جرایم چې دي لږ کم شي او د ماشومان چې دي دغه شانته یتیمان اور یاسیره وخت نه تیروي. ډیره مهرباني میډم. یقینا دا چې نن سبا کومه مهنګایي ده او کوم زمونږ د کام د معاشرې کومې ستونزې کوم مشکلات دي، هغې وجه دا دي چې خلک خپل مالی حالت د خلکو ښه نه وي، یتیمانان خلک ساتلی نه شي. خو مونږ به دا ویو چې خلک وایي چې حکومت د خلکو مرسته نه کوي، خلکو سره تعاون نه کوي. دا ما سره موجود دي او دا یو ډېر ښکلی یو غټ ځای دی. دلته دا ماشومان نه صرف د دوی له تعلیم هم میلاویږي، دوی له دلته صحت افزا مقام میلاو دی او دوی له نور د زندګۍ چې کوم هغه اکټیویټیز دي هغه هم دوی له دلته حاصل دي. او دا ماشومانو په مخ باندې یو ډېره ښکلا ده. ما وړو سره خبرې مو کوي، دا نن فنکشن دی ډېر زیات اپریشیټ کوي. والسلام. السلام علیکم بچی. وعلیکم السلام. ستا نوم دی او ته څومره وخت نه دلته دې زمونږ کور کې یې؟ زما نوم خضر علي دی او زه دلته 8-9 سال نه یم. تاسو چې راغلي وئ دلته هغه ټایم څه صورتحال و؟ نن تا تعلیم حاصل کو، ته ځوان شوې، څه محسوس کوې ته؟ جی چې زه راغلم زما هغه ټایم مونږ 16 ماشومان په سکول کې چې لا جوړه شوه څه ټایم ماشومان لا داخله نه وه شوې چې مونږ 16 ماشومان هغه ټایم زموږ تعلیم سم نه و، لکه څه جوړ نه و، نه سکول و نه مدرسه وه. اینه بعد دلته عمران خان وزټ وکړو، هغه دلته ډېر عرصه جوړ کړو زموږ دپاره، لکه مونږ چې ورته شکایت وکړو چې لکه زموږ اداره داسې ده او مونږ ته سکول جوړ کړو. د هغې نه بعد زموږ ماشومان چې شي دا تقریبا تر اوسه بیا 480 واړه پوره شو او الحمدلله سکول پکې ډېر ښه دی او هنر یې پکې زده کېږي، میوزیک پکې کېږي، کمپیوټر پکې کېږي، سپورټس پکې ښه. دا راته ووایه چې هر کال خو دلته د اختر دا پروګرام کېږي، خاص کر د یتیمانانو دپاره، هغه خلک چې هغه د خپلوانو نه محروم وي، د مور پلار نه محروم وي. نن د دې فنکشن باره کې څه وایې چې دا فنکشن څنګه وه؟ دا فنکشن یو ځل نه، دا بار بار دلته کېږي. مونږ 14 اګست کېږي داسې اختر لومبی دویمه مونږ له زمونږ کم سټاف ته خپل کور پرېږدي، مونږ سره اختر مناوي، خپل بچي هڅه پرې مونږ د خپل بچو پریشان ګڼي، مونږ سره خپل پوره اختر دلته منو کې څنګه تاسو راغلی مو خپل کور والو پرې مونږ سره مو اختر مناو کړلی. داسې زمونږ سټاف والې سره ټول خلک راځي او داسې مونږ باندې ډېر زیات خلک دي چې لکه مونږ سره ډېر ښه تعارفات ساتي او لکه تعلقات مونږ دي، چېرته څه ځای ضرورت یې هلته ورشو اختر کې او دا وزټ وکړو. مونږ ته ډېره خوشحالي ملاویږي چې دا زموږ دپاره ماشاءالله ته د بچپن نه واپس را اوچت شوې، ځوان شوې. څومره تا ته خپل والدین، خپل وروڼه خویندې هغه تا ته یادېږي یا نه؟ د هغې کمې محسوس کوې یا نه؟ الحمدلله مونږ ته د کمې نه د خور شته، نه د مور شته، نه د پلار شته. ځکه مونږ دلته مور هم شته، پلار هم شته، ورور هم شته، وروریان ښه ډېر یو، مور مو هم شته ښه پلار، ځکه مونږ ته نه محسوسېږي لکه مونږ ته داسې زندګي نه څنګه په کور کې وي. الحمدلله لکه ته مونږ ته هر څه هېڅ څه کمې نه محسوسېږي. کیل کود کوئ، کرکټ کوئ، لوبې کوئ، هغه څه کوئ، ملګرو سره څه مستینې څه اکټیویټیز کوئ؟ زه خو الریډي فوټبال کوم، زموږ سره کوچ دی اجاز سر، هغه مونږ ته ماښام لمونځ نه بعد فوټبال ښیي، لکه کوچ مو دی، بار مو میچ نه هم بوځي. داسې زموږ سکولونو سره کې دلته سپورټسګاله کېږي، زموږ دپاره بار نه کسان راځي، 3 ورځې سپورټسګالې لاس ډېر انجوایمنټ وي، مونږ له خلکه ډېر زیات راځي. نو دلته سپورټس د هېڅ شي کمې نه راځي. ستاسو نوم دی بچې؟ ما عبدالناصر. او ته د کوم ځای یې؟ زه وزیرستان. او څومره وخت یو شو چې ته راغلې؟ ما خو 10 کاله دي